أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. سورة یاسین 20 نمبر آیات دی 20 نمبر آیات کی هغه دلیل نقلی ذکر کیږي چې کوم کې د مخکینو واقعات او د مخکینو پیغمبرانو په حواله سره خلکو هم دغه شان د دین کار کړي توحید بیان کړي دي. نو الله تعالی وجه او راغ من اقصى المدینه د اخر سر د خار رجل یو سړی یسعى رامنډي والے قال وی ویل یا قوم اتبعوا المرسلین ای قوم تابعداري ته پیغمبرانو وکي. دا سړی چې کوم دی نو د باره کې قرآن خو سند ویلي خو تاریخونو ذکر کړي دي مستند تاریخونو چې د دې سړي نوم چې کوم دی نو حبیب ابن اسماعیل نوم یو د پیشې په حواله سره ذکر کړي دي. اکثر اقوال په دې معنی دار چې ترکاڼي کوي ترکاڼو اگر چې یو قول پکې دا هم دی چې د څه پیشه نه لرله او په دې معنی جزام د پوستکي بیماری و او بیماری پوره کېدلو والا و. نو دې لاړ او د خار لري په یو بیابان کې اوسېده چې خلک رانه نفرت نه کوي چې مرز ورپورې نشي. هلته کې د بوتانو عبادت یې کوه او یا کاله د بوتانو ته سوالونه کول چې ته بیماري راله روغه کړي او دې روغ نه شو. په دغه ځګین باندې په دغه دروازه باندې هغه پیغمبران راغله چې کوم دغه انطاکیې ته پیغمبران رالیږلي شي 2 کسان. نو اتفاقان د دې سره ملاقات وشو. دی ولیدو دی د بت پرستۍ نه منې کو دور سره خبرې اترې وشولې د هغوی خبرې واورېدې د هغوی معجزې ولیدلې متاثر شو او مسلمان شو. یو قول پکې دا دی. لیکن مشهور قول د ابن عباس رضی الله عنه دا دی چې دا سړی ترکاڼو او د بیماری د وجې نه وتلی بلکې دې سړي داسې وکړله چې اوله کې دا بت پرست دغلته کې اوسېده د ښار په آخر سر کې. کله چې پیغمبرانو سره ملاقات وشو ایمان راوړو د خپلو خلکو بد اخلاقي خو ورته معلومې وي نو د خپل دغه ښاري نه لاړ او یو غاړه کې بیابان کې یو ځنګل کې یو غار کې اوسېدو د الله تعالی عبادت یې کاوه او بت پرستي پرېښوده. اوله کې بت پرست انطاکي خلک ون بت پرستانو په اول سر کې چې کله عبادت شروع کړو نو په دې کې او د خلکو د احوالو نه به ځان خبراو چې خلک څه کوي انطاکي والا ایمان راوړي که نه راوړي. خپلو خلکو سره رابطې کې دي معلومات پرې کول په دې کې دې خبر شو چې انطاکي کم خلک چې د کم قوم چې دی نو د هغې د پیغمبرانو خلاف سخت سازشونه شروع کړي دي. هېڅوک پکې مسلمانان نه شو. اوس د پیغمبرانو د شهید کولو دپاره منصوبې کړي دي شهید کوي یې نو بس د ده صبر تمام شو راغی او د آخر سر نه بس راغی رامنډې یوازې ځان راورساو. خلک یې راجمع کړو. خلکو ته یې وویل چې یا قوم اتبعوا المرسلین ای قوم تابعداري د پیغمبرانو وکړي. د پیغمبرانو خبره ومنئ. تاسې ولې د مخالفت کوئ؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تابعداري وکړئ د هغه چا چې هغې نه غواړي ستاسو نه هېڅ قسم مزدوري په خپل دعوت باندې وهم مهتدون هغوی په سمه لار باندې دي. دا د کس د واز نصیحت هغه انداز قرآن ذکر کړی دی. خلکو ته یې ویل داسې کس خبره واورئ چې هغه تاسو نه هېڅ قسم لالچ نه غواړي هېڅ قسم ریاست مالداري مزدوري عوض درنه نه غواړي خالص د دې دپاره تاسو د خپله غاړه ازادوي چې بس الله تعالی په دغه ذمهواري ته حواله کړې ده واز نصیحت ته کوي په خپله باندې بس سمه لار باندې یعنې داسې نه ده چې تاسو ته خبرې کې ځان له بیا عمل نه کوي په خپله بیا هم عمل کوي. دا خلکو تابعداري تاسو خامخا وکړي. وما لي او څه وجه زما دپاره لا اعبد الذي چې زه بندګي نه کوم د هغه ذات فتوراني چې زه پیدا کړی یم و الیه ترجعون او دې الله ته به تاسو ټول واپس کېږئ. دوی د الله تعالی د وحدانیت مبارک خبره شروع کړله او ځان یې یاد کړي داسې ونه ویل چې تاسو ولې داسې کوئ څه وجه ستاسو دپاره د الله تعالی بندګي نه کوئ داسې ونه ویلو ځکه چې کول تاسو وسوي هم خلک په غوسه کې راشي چې موږ یادې موږ ته خبره کې جنګ جګړه به شروع شي او بله مسله به ګرمه شي. نو خلک یې پرېښودو. خلکو دې رویې ته یې په وکتل چې دا خلک د خبرې برداشت کولو خلک نه دی. نو ویل دا خلک پرېږده وویل وما لي څه وجه زما دپاره یعنې ما نه داسې نه ده پکاره نو دې خلکو ته یې اوروله چې تاسې ولې داسې وکړئ او زما شان کار وکړئ. نو ویل وما لي څه وجه زما دپاره لا اعبد الذي چې زه بندګي نه کوم د هغه چا فتواراني چې زه پیدا کړی یم و الیه ترجعون او دې الله ته به تاسو ټول واپس کېږئ. یعنې چا چې پیدا کړی یم چا څو چې زما ضرورت پوره کوي او هغه مخې ته بیا پیش کېږم د حساب کتاب دپاره نو وجه څه ده چې دغه بندګي نه کوم د بل چا بندګي وکړم د دې وجه به صحیح هېڅ وجه نشته.
اتخذ اذ بنس من دونه بغیر د الله نه الهه نور خدایان ان يريدن الرحمن بضر لا تغني عني که اراده وکي رحمان زما په باره کې رس تکلیف رسولو لا تغني به اس پکار ناراضي عني زما د پاره شفاعتهم سفارشون دغه خدایانو د الله نه بغیر چې کوم خدایان دي کدا زونی سم نه بوتان او الله تعالی زما باره کې یو تکلیف اراده وکي دا بوتان ته ما بچ کولې نشي دي بوتانو سفارشونه سپکار ناراضي شيئا د هیڅ شي ولا ينقضون او نه ما خلاصولې شي اني يقينا زبا اذن بدغه وخت لفي ضلال مبين خامخ گمراهي ښکارا کشم یعنی که د بوتانو نه مې وختره د بوتانو په تم باندې شم او د هغوی بندګي مې شروع کړه د زما د پاره ښکارا گمراهي شي د دې قوم ته اوره ولې قوم تاسو خصم گمراهي ښکارا گمراهي د بوتانو بندګي کوي او د الله تعالی بندګي نه کوي حالانکه به هر سم د الله سره سیږي الله تعالی په هر سم باندې قادر دی د بوتان خو سم نشي کولای که الله تاسو ته تکلیف بارک اراده کړی د بوتان تاسو بچ کولای نشي بیا هم تاسو لګي نو ځان یاداو هغه ته اوره ولې تاسو رسې وکړي اني آمنت بربکم یقین ما ایمان راوړل ساسي پر رب باندې پس معون زما خبره واوري خلق وسره د کته خبره نه کوله او د دې حبیب ابن اسماعیل لا دومره وضاحتي بیان مبانی دي سره رد عمل ونه کو چې منو یې نه منو یې منو ویل ځان غلک نو دا ورته ویل چې بس ما خو په ایمان راوړل پس معون زما واوري چې ما زب خپل مانی مؤمن یم ما ایمان راوړل دي اکثر اقوال په دې معنی دا دي چې دا خبره یې خپل قوم عزت کړی و چې تاسو واوري ما په ایمان نه وړل پس معون مخاطبین قوم دي او د دې لپاره چې په قوم کې ترغیب پیدا شي زما شان د چې کوم خلکو کې زما سره مینې هغه ایمان راوړي دغه ترغیب د پاره دا اعلان وکړ دغه دویم احتمال مفسرینو دا نقل کړی دی چې پس معون کې د خطاب پیغمبرانو ته کړی چې پیغمبرانو تاسو په ایمان باندې گواهی زه مؤمن یم که سباله شهید شم که هر څه شي خدا ما په ایمان باندې گواه اوسېږي د الله تعالی په نسبت دی لیکن ښکارا دا چې دغه پیغمبران به هم په دې باندې گواه کړي دي خپل قوم ته هم خبره کړې ده چې تاسو واورئ قیل ادخل الجنه ورته ویل چې داخل شي جنت ته چا ورته ویل فرشتي ورته ویل کله ورته ویل دغه بجونداني ورته بیان کوم د ورته ویل نه د سینه ده بلکې قیل ادخل الجنه کې اشاره دی خبره ده چې خلکو راونی و شهید د مخ سره شهید چې خطر پیدا شو تر مدرس خبرې کې خپل قوم نه را پاسې دي او دا خبرې د منتشر کړل مخالفت شروع دا خو غلط کار وکړو بس ټول به رامن نکړي او ډېر بے رحمه او بے دردۍ سره دی شهید کو چې کله شهید کنو الله تعالی د پرشتي بس درجه باندې ورته ویل چې قیلت خول الجنه داخل جنت ورته ویل چې داخل جنت جنت داخل دل یو معنی دا ده چې د مرګ نوروس الله تعالی د خپل مقام خو د دستا مقام دی جنت کې ته داخلي او دویمه دا ده چې جنت اثر کې انسان چې کله وفات شي او شهید شي یا په خمر باندې مړ شي الله تعالی یو بخي نو د دې مرګ نوروس ته به یو بل ژوند دغه ته برزخی ژوند ویل کی او برزخی ژوند کې هم دي جنتیان ته باقاعده خوراکونه ملاويږي او مجرمان ته ټیکس سزاګانی عذابونه ملاويږي عذاب قبر ته ویل کیږي نو مداغه طریقه باندې چې کله شهید شوی نو الله تعالی ته جنت داخل شي نو ځکه چې برزخ کې به هم جنتیانو ته جنتی خوراکونه ملاويږي خوري به نو دا د شوله کې جنت ته په خپل باندې داخل شوی قال اندویل یا لیت قومي ای افسوس دی قوم زما د پاره يعلمون چې دوی هم پویدل اسلام په برکت باندې پیدل اسلام څومره قیمتي شی دی او د اسلام په دشمنی کې زنه وجلې بلکې اسلامي قبول کړي وي نو دوی به هم جنت تراغلي وي یعنی کله د جنت ورید او جنت کې خپل مقامات وریدل نو به خپل قوم د پاره ډېر ارمانونه وکړل چې زما د قوم په دې باندې پیدا سمره بخوي د دې نه معلومیږي چې د خپل قوم سره ډېر زړه محبت او ډېر مینه وسره چې په جنت کې هم خپل قوم یې یریدنه خو بده کې به دلاس نه رسیدو بما غفر لي ربي په سبب د حق چې بخنه کړل ما طرف خپل وجعلني او زي ګرځول یم من المکرمین د عزتمند خلکو نه ځکه په جنت کې هر سړی عزتمن جوړیږي